په القادر ټرست کې هم الله پاک د عمران خان غیبی مدد کړو جی د شیر افضل مروت خبره القادر ټرست کیس وړ گیا جی عمران خان په حق کې غټه گواہی مخې ته راغلی دا گواہی چا کړی دا د گواہی نه پس د القادر ټرست کیس مکمل ختمېدو والا دی القادر ټرست کیس څنګه کیس دی دا او په عمران خان باندې په دې کیس کې څه الزام دی دا ټول تفصيلات په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کوم البته تاسو به بار بار اورئ القادر ټرست کې عمران خان باندې سزا وخته القادر ټرست کیس کې عمران خان باندې جرم وخته یا مختلف خبره به تاسو د القادر ټرست کیس حواله سره اورئ نن مو په دې ویډیو کې په یوم چې القادر ټرست کیس په عمران خان باندې جوړ شوی څنګه دی او دا کیس دی څه شي او په عمران خان باندې په دې کیس کې څه الزام دی او بیا دا کیس څنګه وړ دا کیس څنګه ختم شو په دې باندې هم ډیټیل سره خبره کوم نو ویډیو مکمل وګورئ جی د عمران خان په حق کې چې کم گواہی راغلی د مخېله څنګه چې اوس عمران خان کم کیس کې گرفتار دی نو هغه مکمل ختم شو جی عمران خان په دوه کیسونو کې گرفتار دی یو سایفر کیس کې یو القادر ټرست کیس کې که سایفر کیس په عمران خان باندې ختميږي هم نو القادر کې به گرفتارېدو اوس القادر د سایفر نه مخکې ختم شو نو راتلونکي ټایم کې القادر ټرست کیس هم ختم شو عمران خان به د جیل نه ډېر زر ریلیز کیږي جی په دې خبره خو ټول نړۍ په دې خبره کو چې القادر ټرست کیس څنګه کیس ته عمران خان باندې په دې کیس کې څه الزام دی په عمران خان دې کیس کې دا الزام و چې عمران خان د ملک ریاض نه 50 ارب روپو رشوت اخیستی جی ملک ریاض نه څنګه 50 ارب روپو رشوت اخیستی وره جی القادر ټرست کیس څه کیس ته ملک ریاض خلاف برتانیا نیشنل کرائم ایجنسی ملک ریاض خلاف د برتانیا کې نیشنل کرائم ایجنسی دا تحقیقات آغاز کړو په اگست 2019 کې 190 میلیون پاوند هغه خپل قبضه کې واغستل برتانیا چې کم نوم چې تاسو لمه وایشتو برتانیا نیشنل کرائمز ایجنسی د 190 میلیون پاوند د ملک ریاض چې کم بانک اکاونټونو هغه نه په خپل تحویل کې واغشتل قبضه کې واغشتل د ملک ریاض اته اکاونټونه فریز کړل جی دا غینه پس د پاکستان حکومت ته راولېږلې هغه ټولې پیسې هغه وخت کې د عمران خان حکومت په 2019 کې هغه ټولې د ملک ریاض چې څونه هم اکاونټونو پیسې وي پاکستان ته راغی جی پاکستان ته راغی سپریم کورټ په بهریا ټاون کراچي کیس کې د ملک ریاض 460 ارب روپۍ جرمانه کړو کراچي بهریا ټاون کیس په ملک ریاض باندې جوړو چې پای کې په ملک ریاض 460 ارب روپۍ جرمانه وجي اوس په عمران خان دا الزام ولګیرو چې عمران خان د برتانیې حکومت نه کمی پیسې راغلي وي نو هغه پیسې په سرکاري خزانه کې نه دي جمع کړي بلکې هغه پیسې د سپریم کورټ اکاونټ کې جمع کړي دي او کومه جرمانه چې په ملک ریاض لګیدلې و نو دا هغه 50 ارب روپۍ د ملک ریاض 15 مطلب ملک ریاض چې کومه جرمانه لګیدلې و نو په عمران خان باندې دا الزام ولګولو چې د برتانیې نه کمی پیسې پاکستان ته راغی نو دا عمران خان د ملک ریاض هغه جرمانه کې ایڈجسټ کړو د سپریم کورټ اکاونټ کې جمع کیږي اوري مخکې نو په عمران خان دا الزام ولګیدو چې د لندن نه د کمی پیسې راغلي وي کنه هغه 50 ارب روپۍ وي که څومره روپۍ وي د ملک ریاض چې کمی 190 میلیون پاوند چې کم پیسې وي هغه عمران خان باندې دا الزام ولګیرو چې دا پاکستان ته راغی خو پاکستان کې عمران خان په د سپریم کورټ په اکاونټ کې جمع کړو د ملک ریاض هغه جرمانه په ختمه کا دا په عمران خان باندې الزام ولګیرو جی او بیا ملک ریاض جیلم سره نږدې 450 کنال نزیات ازمکه القادر ټرست په نوم کړه چې په هغه القادر په هغه ازمکه بیا باندې القادر یونیورسيټي جوړه شو چې په هغه یونیورسيټي کې سیرت النبی او اسلامي تعلیمات سبق پڑھاویږي جی دا په عمران خان باندې الزام ولګیرو چې عمران خان د ملک ریاض جرمانه په سپریم کورټ کې جمع کا نو بیا ملک ریاض پر رشوت کې عمران خان ته 450 کنال ځمکه په جیلم سره نږدې ورکړه چې هغه په القادر ټرست یونیورسيټي جوړه کړي بیا په عمران خان دا الزام ولګیرو چې عمران خان ته ملک ریاض رشوت ورکړو عمران خان په سایفر کیس کې الریډي گرفتار خو بیا په القادر ټرست کیس کې هم د عمران خان گرفتاری واچولې شو اوس دوه کیسونو کې عمران خان گرفتار دی یو سایفر کیس یو القادر ټرست کیس خو اوس یو داسې خبر راغوږي چې القادر ټرست کیس بيخي ختم شو هغه خبردار چې یو ای المشرق بانک ته په یو ای کې په دوبۍ کې المشرق بانک ته چې په هغه سپریم کورټ ته ریپورت جاری کړی دی چې برتانیې حکومت چې کم 190 میلیون پاوند پاکستان حکومت ته را لېږلی وو هغه د سره د پاکستان مطلب هغه د پاکستان وای د سره ملکیت دی نه بلکې برتانیې عدالت چې کم د ملک ریاض اکاونټونه فریز کړي وو نو هغه اکاونټونه د برتانیې حکومت ان فریز کولو حکم وکړو او ملک ریاض په خپل هغه ټول رقم پاکستان ته ولېږلو جی دا ملک ریاض پیسې وي او ملک ریاض پاکستان ته راولېږي سپریم کورټ اکاونټ کې جمع کې خپل جرمانه په ختمه کا نو مطلب د خبره دا شو چې عمران خان د دې کیس نه بیخي وته دا رقم برتانیې پاکستان ته نه درالېږلې بلکې ملک ریاض په خپل رالېږلې دی او د سپریم کورټ اکاونټ ته رالېږلې دی خپل جرمانه په ختمه کړې ده او یو ای المشرق بانک دا ریپورت سپریم کورټ له هم جمع کړی دی جی چې دینه پس د پاکستان حکومت ملکیت مطلب د پیسې د پاکستان د حکومت ملکیت نه دی بلکې دا د اکاونټ هولډر سو کو ملک ریاض هغه پاکستان ته لېږلي سپریم کورټ ته لېږلي خپل جرمانه په ختمه کړې ده دا پیسې ملک ریاض ځکه سپریم کورټ ته ولېږلې چې د ملک ریاض د سپریم کورټ له طرف جرمانه نو دلته
خبره صفا شو چې په عمران خان کم الزاماتو عمران خان ملک ریاض نه رشوت نه دی غشته او پر رشوت کې ورته ملک ریاض 450 کنال ځمکه چې کوم واغه پر رشوت کې نه د ورکړل بلکې به ولومداسي ورکړي د یونیورسيټي د پاره نو عمران خان په دې کیس کې صفا شو جی کم ریپورت شي د یو ای المشرق بانک جاری کو نو هغه ریپورت نه پس د عمران خان د الکادر ټریس کې سبي ختم شو جی نو دا اپډیټ سو په ویډیو باندې پیښی وي په کیس باندې به هم پیښی وي په سزا باندې به هم پیښی وي د عمران خان په کیس باندې به هم پیښی وي ډیره زیاته مننه والسلام